محترم او عزتمندو مسلمانانو، نن د جمعې په شپه باندې یو خاص او بهترینه وظیفه، ډیره اسانه وظیفه، صرف 100 وارې محترم مسلمانانو په دې طریقې سره وکئ. الله جل شانه به مشکل او حاجتونه پوره کړي، ځکه دا یو خاص ورد دی، یو خاصه وظیفه ده او د هر قسمه حاجت دپاره ده. او محترم مسلمانانو، دې مختصرې وظیفې کې ډېر کمالات پراته دي. او وظیفه کومه یوه ده؟ یا رحمان اغثني. بس 2 ټکي دي، صرف او صرف 2 ټکي دي. دې 2 ټکو کې الله جل شانه ډېر قوت ږدلی دی محترمو، ډېر طاقت یې پکې ږدلی دی. او یو څیز کې چې طاقت او قوت یې نه محترمو، هغه په هر یو څیز کې لاره وباسي. هر یو څیز لاره پوره کوونکی هغه څه شی دی محترمو؟ د الله جل شانه نومونه دي. او رحمان دا د الله تعالی صفتي نوم دی چې په ټولو مخلوقاتو باندې الله جل شانه ډېر رحمان ذات دی. هر بنده سره الله جل شانه موجود دی، هر بنده سره د الله جل شانه مدد شامل حال دی. هر بنده سره د الله تعالی محترم مسلمانانو هر ټیم کې الله تعالی انسان ویني. نو کوم انسان چې دا وظیفه د جمعې په شپه باندې وکړي، هغه انسان حاجتونه الله تعالی پوره کوي او مشکلات ختموي. لہذا تاسو ته پکار دي چې دا وظیفه په دې طریقې سره وکئ، 100 فیرې انشاء الله چې الله جل شانه به سره ستاسو حاجتونه په دې یوه شپه کې پوره کړي. ځکه الله تعالی چې کله وفرمی کن فیکون، کن موجود شه نو فیکون هغه فورا موجود شي. محترم مسلمانانو، یا کن وشه نو هغه څیز له الله تعالی وجود ورکړي. د نش نه الله جل شانه هغه څیز شته کې محترمو. که هغه ستاسو د واده دپاره اسباب دي، هغه هم الله تعالی پوره کړي. ستاسو کاروبار دپاره اسباب دي، الله تعالی به هغه هم روان کړي. که ستاسو مسافر دي، هغوی کاروبار نشته، د هغوی تجارت نشته، هغه به هم الله جل شانه روان کړي. که د چا باندې د غرونو مره قرضونه دي، هغه هم الله جل شانه ختم کړي. یا د چا بیماری دي، یا د چا نور داسې حاجات دي محترمو. هر انسان په خپل حاجت باندې پریشانه دی. هر انسان د خپل حاجت دپاره وظایف کوي، دعاګانې کوي، لیکن بعضو خلکو دعاګانې او وظیفې د سره نه قبلیږي. د هغې وجه هم درته بیانومه، او دا وظیفه په دې طریقې سره وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر محترم او قدرمند او عزتمند مسلمانانو، درنو خویندو، انشاءالله تاسو به روغ جوړ یې، الله مو دغه رنګې روغ جوړ ساته، او الله تعالی د ټولو مسافرو نه راضي شي. الله تعالی ستاسو د زړه مرادونه پوره کړي، د زړه حاجات دې رب العالمین پوره کړي. محترمو، دې وظیفې کې ډېر زیات تاثیر الله جل شانه ږدلی دی. ډېره زر قبلونکې وظیفه ده محترم مسلمانانو. نو دا وظیفه تاسو په دې طریقې سره وکړئ. وظیفه صرف 100 وارې ده، 100 وارې به یې کوئ محترمو. خو طریقه راته ښایمه، خو یو خبره مخکې واورئ. ډېر خلک داسې دي د هغوی وظایف نه قبلیږي، نو په دې تاسو ټینشن مه اخلئ. وظیفې محترم مسلمانانو، هره دعا او هره وظیفه رب العالمین قبلی، خو انسان ته چونکې د هغې فتح نه لګي. ځکه چې انسان وایي ما ته دا حاجت میلو شي، زما دا قرضونه ختم شي، زما د بیمارۍ ختم شي، زما دا مشکلات ختم شي، نو د هغې دپاره موږ دعاګانې کوو، وظایف کوو. نو بعضې وخت کې دغې بیمارۍ کې د انسان دپاره خیر وي، دغې پریشانۍ کې انسان دپاره خیر وي. موږ خو د خپل خیر نه نه خبر، د خپل هغه دغه حاجت نه نه خبر محترمو. لیکن الله جل شانه دغې وظیفې او دغې دعا په برکته بل حاجت زموږ پوره کړي. یا داسې وشي چې د بل حاجت او وظیفې د حاجت او مقصد په بدله کې الله تعالی بل یو نعمت راکړي چې ما تاسو ته فتح نه وي. یا داسې وشي چې د دغې بیمارۍ په وجه باندې الله تعالی انسان ګناهونه معاف کوي، درجات بلندوي. نو لهذا تاسو وظایف کوئ، جاري ساتئ، هره وظیفه کوئ. انشاءالله یو ورځ خو به داسې راشي چې زموږ حاجت به پوره شي. ګوره کومه دروازه چې ټکولی کېږي که نه، ته چا کره لاړ شي دروازه ټکې نو اخر دروازه کولو شي. نو دغه رنګې موږ هم د الله تعالی دروازه ټکو د رحمتونو د حاجتونو دپاره. نو الله تعالی به د څه ګناه د وجې نه د څه زموږ داسې یو فعل به رانه شوی، کار به رانه شوی چې په هغې به الله خفه وي. لهذا یو ورځ خو به داسې راشي د الله تعالی دروازه هم تاسو ته کولو شي. او دغه دروازه چې کله کولو شي محترمو، دا بیا بندېدو واله نه ده. دغه دروازه کې چې دننه کم د الله تعالی نعمتونه دي،
کمې خزانې د محترمو هغه بیا تشوونکي نشته، هغې لره ختموونکی څوک نشته چې هغه ختمې کړي. لهذا هر انسان دعا او حاجت قبلیږي، لیکن ما تاسو به ناامیدي نه کوو د الله تعالی چې بس الله تعالی زما حاجت نه پوره کړي، دا وظیفې پرېږدمه. لهذا ګناهونه پرېږدئ، وظیفې مه پرېږدئ، دعاګانې غواړئ، دعاګانې غوښتل مه پرېږدئ، نو انشاءالله چې الله تعالی به زما او ستاسو حاجتونه پوره کړي. اوس دا کومه وظیفه چې دا د جمعې په شپې باندې ده، یعنې د ماښام مونځ نفس او د سحر مونځ نفس، محترم مسلمانانو د جمعې په شپه باندې بیا د ماښام مونځ نفس وکئ او د جمعې په ورځ باندې بیا د سحر مونځ نفس کوئ. دغه رنګې د خیالي په ورځ به ماښام مونځ نفس کوئ او بیا به د خیالي په ورځ سحر مونځ نفس کوئ، یعنی سحر او ماښام به یې کوئ. صحیح شوه؟ څو وارې به یې کوئ محترمو؟ دا به تاسو 100 فیرې د ماښام مونځ نفس کوئ او 100 فیرې به د سحر مونځ نفس کوئ. یا رحمانو اغثنی، یا رحمانو اغثنی، ثا د ثا، او مخکې او وروسته به ته 3 وارې درود ابراهیمي وي. خو چې هر کله دا وې یا رحمانو، یا رحمان الله زما د حاجت پوره کړي. کم حاجت؟ کم چې ستا زړه کې وي، دماغو کې دی وي، هغه حاجت په خپل تصور کې ځان سره راولي. او روزانه به دا سحر او ماښام 100 وارې په پابندۍ سره شروع کړي انشاءالله. ته وینه د دې وظیفې کمالات، ته وینه انشاءالله چې الله جل شانه دې مشکلات ختموي کو نو، الله جل شانه دې حاجتونه پوره کوي او کو نو، الله تعالی دې بنده بیړۍ روانوي او کو نو، الله تعالی دې تمام په تمامه قرضونه ختموي او کو نو محترمو انشاءالله دې طریقې سره وکړئ. بله یو خبره درته کوم محترمو، هغه دا چې روزانه دې وظیفې سره 10 روپۍ 20 روپۍ 30 روپۍ یا یو روټۍ یا لږ ترکاري سالن دا د الله تعالی په نوم باندې ورکوئ چې الله زما دا وظیفه قبوله کړي. دا کومه صدقه چې زه کوم الله د خپل حاجت دپاره کوم، د خپل حاجت پوره کېدو دپاره، د خپل بیمارۍ ختمېدو دپاره، د خپلې پریشانۍ د ختمېدو دپاره دا صدقه زه ورکوم. زمونږ په کلي ګاونډ چم کې به داسې غریب وي، یتیم به وي، یا داسې فقیران غریبانان به وي، هغوی ته دقه روزانه په اعتبار سره لږه لږه صدقه ورکول محترمو. صدقه کې ډېر زیات برکت دی، صدقې سره الله تعالی بیماری ختموي، الله تعالی سره ګناهونه د انسان معاف کوي. لهذا آخرت کې به هم بعضې حدیثونو کې راځي، مفهوم یې داسې دی چې کوم انسان صدقه ورکړي دغه صدقې د سوري نه لاندې به د قیامت په ورځ باندې دی ولاړ وي او نور سوري به نه وي، صرف د الله تعالی د عرش سوری به وي او د دغه صدقې سوری به وي. لهذا ما تاسو ته صدقه ورکول په هغه حدیث مبارکو کې تاکید هم راغلی دی. بله خبره دا د محترم مسلمانانو، د جمعې شپه را روان د جمعې په شپه دې سره تاسو 2 رکعاته تهجد مونځ هم کوئ، نو انشاءالله چې الله تعالی به مو تاسو باندې ډېر رحیم شي او کریم بشي. الله تعالی در لوی دی. موږ ته دعاګانې کوئ، موږ تاسو دعاګانې کوو، الله تعالی دې ستاسو خوشحالیانې نصیب کړي او موږ ته هم دعاګانې کوي چې الله تعالی زموږ حاجات پوره کړي. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخره.